کله نن سبا جیو پولیټیکل سچويشن باندې یو انسان غور وکي د قران د دې آیت تفسیر به بالکل مخ تراشي. په سوره بقره کې الله تعالی فرمایي عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، دې شی یو عمل تاسو نه خوښوي خو پاره کې تاسو لپاره خیر وي. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، دې شی یو عمل یو کار تاسو خوښوي خو پاره کې تاسو لپاره شر وي. اوس د دې آیت رب څنګه د نن سبا د جیو پولیټیکل سچويشن سره جوړیږي دا غي وضاحت ته یو دوه مثالونه کوم. ګورم مې 2025 نه مخکې د پاکستان سچويشن ډیر زیات خراب وو. پاکستان کې پولیټیکل انسټیبিলিټي دومره سیوا وا چې د بغاوت خبره بکیدلې پاکستان کې. دغه شان اکانومي د پاکستان خراب وو، اقتصادي دومره خراب وو چې روزانه به مونږ اورېدل چې پاکستان کې د شینن دیوالیه شي، سبا دیوالیه شي، پاکستان د دیوالیه کېدو خبره روانه وي. بل طرف ته د انډیا دا کوشش وکړي چې پاکستان بلیک لیست ته ورولي چې اقتصادي پابندیاں په ولګي، کمی قرضې چې وته د آی ایم ایف نه ورلد بانک نه ملاويږي چې داغه پترو باندې پاکستان خپل اکانومي واپس ریبیلډ کړي، هغه قرضې په هم باندې شي. انویسټمنټ چې کوم پاکستان ته راځي د ګلف سټیټ نه کوشش به دا چې دا انویسټمنټ هم بند کړي. اوس په داسې سچويشن کې په پاکستان باندې جنگ مسلط شو. انډیا کوشش دا چې دا جنگ وچیړي چې پاکستان سچويشن خراب دی، د جنگ کې حالات نور هم خرابېږي، پیسې لکه د اوبو اسې لګي چې جنگ وشي نو کېدای شي پاکستان مکمل ختم شي، دیوالیه شي. اوس په داسې حالاتو کې پاکستان هیڅ کله نه غوښته چې په دې باندې د جنگ وشي، خو چونکې انډیا یو بیانیه جوړه کړله په دنیا کې چې پاکستان پهلګام کې اٹیک کړی، چې کوم ټیرریسټ ګروپ اٹیک کړی دی هغه به پاکستان سپورټ کاو، دلته دهشتګردي د هغې کیمپونه دي. نو حالانکې موږ دغه کیمپونه ټارګېټ کوو ځکه چې پاکستان یو اټمي طاقت دی او که بله ورځ په دې ملک باندې د دې دهشتګرد حکمراني راله، د دې کنټرول ته راغی، نو بیا به ټولې دنیا ته خطره د یو اټم بم نه زموږ سره ودرېږي چې موږ دغه کیمپونه دغه دهشتګرد ټارګېټ کړو، دی ختم کړو. بل طرف ته بیانیه دا جوړوله چې پاکستان الریډي هغې ازماولي چې په 2019 کې کله دی په کشمیر کې اټیک وکړو، د هغې چې کوم پایلټ و هغې کیپچر کړو پاکستان ایرفورس ابھینندن. نو بیا دی په پاکستان باندې پریشر واچو چې دا زموږ پایلټ موږ ته واپس کړي کني په تاسو باندې حمله کوو. نو پاکستان انالیست وایي چې بیا د پاکستان د حکمرانانو خوی خودې دی د هغې لاسونه رپېده چې دا پایلټ واپس کړي کنه د شپې نریندر مودي حمله کولو والا دی. نو هغه پریشر کې راغله پایلټ ورته واپس کو. اوس د هغې سوچ بیا داسې و چې پاکستان به پریشر کې راشي، زموږ ډیمانډ به ومني، زموږ خبرې به ومني، یو قسمه زموږ غلامي به اختیار کړي. خو پاکستان ډیټرنس شو کو، پاکستان ودرېدو، جګړه وکړله. حالانکې په دغه وخت کې د پاکستان په فیور کې بالکل دا نه و چې جګړه وکړي، اقتصاد خراب، پولیټیکل انسټیبিলিټي، ایکسټرنل انټرنل هر طرف نه تھریټ، خو بیا هم پاکستان جګړه وکړله. او هغه څیز چې کوم پاکستان نه خوښاو هغه د دې په فیور کې پاتې شو. نن چې دا پاکستان کومه ترقي کوي، کوم سټیټس ورته میلاو دی په انټرنیشنل لیول باندې، کوم عزت ورته میلاو دی چې د دوو هغه ملکونو په منځ کې د ثالثۍ کردار ادا کو چې هغوی د مودو راسې د ډیکیډ راسې په جنګ کې یو بل سره اخته و، د هغې سهل نه راوتو، هغې په یو بل سره کېنول، مذاکرات یې وکړل، یو ډیل یې وکړو. کوم جنګ چې ټولې دنیا اقتصاد ته خطره وه هغه جنګ ودرولو کې د پاکستان کردار و. کم انډیا به چې کوشش کوي چې پاکستان یو دهشتګرد ملک قرار کړي په دنیا کې، هغې دا کوشش وکړو چې خپل ځان یې شو کړو. دغه جنګ د وجې دا ثابته شو چې پاکستان یو پیس میکر ملک دی، امن خواها دی، په دنیا کې امن غواړي. سیملر سچویشن د ایران او د عربي ملکونو هم دی. اوس عربي ملکونو پالیسیانو مختلف وي، د ایران پالیسیانې مختلف وي. چې کوم مخکني خلکو سوچ و هغوی به دا ویل چې ایران څومره بېوقوفه دی، څنګه سختې پالیسیانې جوړې کړي دي، د یو سوپر پاور سره جګړه کوي، خو په دې باندې ډیپینډنټ شه، دوی به ستا سیکیورټي حالات هم ساتي، دوی به تاله سیکیورټي پرووایډ کوي، دوی به ستا خیال ساتي څنګه چې د نورو عربي ملکونو ساتي. وګوره هغوی په مزو کې زندګي تېروي، اکانومي وګوره اقتصادي څومره ترقي کړې ده. هلته یو ښه لایف سټایل دی، ایران کې خلک د غربت زندګي تېروي، تعلیم نشته دی، نور مسایل دي. عربي ملکونو هغه خواهشات خپل مخې ته کېښودل، کومې چې ښه لایف سټایل و هغې مخې ته کېښودو، خپل ځان یې یو قسمه غلامان جوړ کړه د نیټو د امریکې. او ایران بل طرف ته هغې په ځان باندې سخته تېره کړله، تکالیف یې برداشت کړل، د خلکو خبرې برداشت کړلې، خو پالیسي داسې جوړه کړله
چې په ظاهره خو د هغې دپاره ښه نه ښکارېده، خو چې کوم کنسیکوینسز د هغې را روانو د هغې ریزلټ پته ورته چې د دې ریزلټ ښه راوته والا دي. مونږ به یو ساورن سټیټ کنسیډر کیږو. اوس دغه دور دی چې کله جنګ وشو اوس عربي ملکونو ته خلک وایي چې دوی څومره بېوقوفه دي، کوم دی چې مخکې ایران ته وې د دې پالیسیانې خرابې دي. وګوره خپل ځان ټول ډیپنډنسي د بل چا په لاس کې ورکړی دی. نو اوس د ځان د بچ کولو اسلحه ورسره هم نشته. کله یو ته سوال کوي چې راشئ مونږ بچ کړئ، کله بل ته کله بل ته. خو د ایران د میزایل نه ځان نشي بچ کولی. 8 عربي ملکونه دي، یو ایران پې حمله کوي د هغې جواب نشي کولی، که یو اسرائیل پې حمله کوي د هغې جواب نشي کولی. دا ولې چې هغې په هغه وخت کې هغه څیز خوښ کړی و عربي ملکونو کوم چې د دې دپاره وروستو د شر سبب جوړېدو والا و.